او اختتام به په یو سنګینه مسله باندې وکم، وخت هم پوره دی او هغه دا چې د باسي زونو پهغورونه او سپک کتل خو دا عام دی، لکه څنګه ما عرض وکړو چېرته مونږ ورته ګناه هم نه دی ویلي، خو سوشل میډیا باندې زما د نظر لاندې څه یو داسې ویډیو تېره شوه، یو کس و او هغه مخکې جمع ته مخکې و او شاته پسې کسان ولاړو، او چې کم کس مونځ کولو نو هغه په د خپله ژبه کې چېرته داسې زبانو سخت سخته پښتو یې ویله، خپله ژبه کې څه اشعار ویلو مانځه ته مخکې و، او د نورو کسانو پسې دا بډې پسې وهلي دي، د چا د پیسې بډه ډېره اوچته د زنګون پکې ښکاري، او د چا والا څنګه ده، او د چا پټکۍ والا دی، څوک مخکې ولاړ دی څوک وروسته ولاړ دی، او چې کله بیا په جمع باندې ټیټېږي شاته مقتدیان هم چې کم ولاړ دي کسان ځوانان هغه هم خاندي، د امام چې کم ولاړ دی او شعرونه پکې وایي دا هم خاندي، کله سجدې ته ټیټ شي دا کسان یې خپو نه راونیسي او هغې پورې هم خاندي. نو دا یو ویډیو دا څوک لایک ورکوي، څوک په کمنټس لیکي، څوک څه وایي، څوک یې شیر کوي، څوک یې بار بار اوري مزې ترې نه اخلي، خو لیکن دغې کسانو ته دا پته نشته دی چې کله مونږ په دې وخت کې په دغې انداز باندې مونځ پورې خندا وکړه، دا انسانان چې څومره کسان ولاړو دا ټول د ایمان نه خلاص شوي دي، دا ټول د ایمان نه خلاص شوي دي. څو په کمنټس ورکوي پورې خنداګانې کوي، ډېره ښایسته ویډیو جوړه کړې ده، دا هم نه په خپل ایمان باندې ویریږي چې کوم څیزونو پورې خندا کول پکار دي هغه هسې هم رانه پاتې شوه، موږ د دین اسلام پورې هم خندا کوو. موږ د دې تر دې پورې علما فرمایي چې یو کس ته هغه وږی شي، فقهاو لیکلي دي، یو کس ته وږی شي او خېټه کې ګیس وي، غورډاړی شاندې کوي، اواز کوي، څوک وایي چې خېټه فارسي وایي، څوک وایي چې خېټه کلمه وایي. علما لیکي چې که چرې دا انسان وویله چې انسان وږی شي او خېټه کې ګیس راشي او وایي چې خېټه م کلمه وایي یا خېټه د کلمه وایي، دغه انسان کبیره ګناه وکړه او ایمان د تازه کی، ولې د دین د کلمې سپکاوی وشو. نو غرض مه دی حاضرینو چې مونږه لکه څنګه قرآن کریم فرقان حمید کې همدې طرف ته رب العالمین اشاره فرمایي، او کافرانو به هم د دین اسلام اذان پورې او په بعضې احکاماتو پورې خندا او ټوکې مسخرې کولې. رب العالمین ارشاد فرمایي قل ابالله و آیاته و رسوله، اے محبوب کریم کافرانو ته ووایه چې تاسو د الله پورې، د الله د آیاتونو پورې، د الله د رسول پورې کنتم تستهزئون، تاسو الله او د الله د رسول او آیاتونو پورې تاسو مسخرې او ټوکې ټکارې کوئ. ولا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، رب العالمین فرمائی څوک د ایمان د اسلام د دین د قرآن آیاتونو د مونځ د روژې د اودس پورې قرآن فرمائی څوک هم ټوکې او مسخرې او خندا وکړي، رب العالمین فرمائی دا انسان د ایمان نه خارج شو، دا انسان د کفر په رنګ باندې رنګ شو چې څوک د اسلام او د ایمان